یو مستثنا متصله ده او بل منقطعه ده. اوس مصنف د مستثنا اعراب بیانوي چې د مستثنا اعراب په درې قسم راځي. کله مستثنا منصوب وي، کله مستثنا مرفوع وي، کله مستثنا مجرور وي. دا تمام اقسام اربعه درته بیانوي. ان اعراب المستثنا على اربعه اقسام. د مستثنا اعراب په څلور قسمه ده. هغه تمام اقسام درته بیانوي. فین کان متصلا كمستثنا متصله وا او داسې متصله وا وقع بعد الا. دا وقع په ترکیب کې د متصلن لپاره صفت ده. متصلن چونکې نکره ده نو جمله په قوت نکری کې نو نکره صفت د نکره لپاره واقع کیږي. دا متصلن په ترکیب کې موصوف ده. وقع بعد الا دا دغه لپاره صفت ده. داسې مستثنا متصله چې هغه د الا نرستو راغلی وي. دا د الا نرستو ځکه وي کاغه د غیرو د سیوا نرستو راغلی دا خو به خود مجرور ای. کله نه کله مستثنا د کلمې د غیرونه لکه جان القوم غیر زید، جان القوم سوا زید، نو سوا غیرو خو خود بیا جر ور کوي. نو بقا بعد الا ځکه وي کچره هغه مستثنا پس ته سوا او د غیرونه راغلی نو بیا بسی بیا خو به خود مجروری. او پس ته الا نه راغلی وي لیکن فی کلام موجب چې کلام موجبی. کلام موجب نه مراد کلام مثبت ته چې هغه کلام کې نهی نوي، نفیم نوي او استفهام هم نوي. کم کلام کې چې نفی راغلی وي یا نهی راغلی وي یا استفهام راغلی هغه غیر موجبی. کلام موجب هغه ته وایي چې د نفی نهی استفهام نه خالی وي. د نفی نهی او استفهام نه خالی وي. موجب په معنا د مثبت ته او په کلام موجب کې راغلی وي. او دا غي مثال وی لکه جاءني القوم الا زيدا. مثال به داسې وي جاءني القوم الا زيدا. دا زيدا مستثنا متصله ده ځکه چې زید د جنس د قوم نه ده نو مستثنا متصله ده او مستثنا پسته الا نم راغلی ده او کلام موجب ده. جان القوم کې درته نهي ښکاری، نفي درته پکې ښکاری، استفهام ښکاری، نو کلام موجب ده. نو په دې صورت کې به دا مستثنا منصوب وي ځکه چې دا مستثنا مشابه شو د مفعول سره. مفعول را دي په درجه ثالثه کې. ضربا زید عمرا، ضربا زید عمرا، نو زید په دویمه درجه کې ده عمرا. نو دا مستثنا مشابه ده د مفعول به سره لکه مفعول به چې په درجه ثالثه کې راغلی. ضربا اول زیدون دویم او عمرا. ضربا زیدون عمرا، ضربا اول زیدون دویم او عمرا دریم. نو دا مستثنا چونکه په درجه ثالثه کې راغله نو مشابه شو د مفعول به سره او مفعول به منصوب نو دا منصوب ده. او منقطعا یادا چې دا مستثنا منقطع وي. مستثنا منقطع وي او برابر خبره ده چې کلام موجبي او که غیر موجبي. چې کلام موجبي او که غیر موجبي دا به منصوبي. لکه جاءني القوم الا حمارا یا ما جاءني القوم الا حمارا، ما جاءني القوم الا حمارا. نو مستثنا منقطع به مطلقا منصوبي برابر خبر ده چې کلام موجبي او که غیر موجبي. ځکه هغه کې بدلیت جائز نه ده، هغه کې بدلیت جائز نه ده. نو دی وجنا مستثنا منقطع په پوښ کانی چې کلام موجبي او که غیر موجبي دا به چې کوم دنو منصوب ای. دا مستثنا کې چې بل اعراب راځي دا د بدلیت ته وجه نه راځي او دلته بدلیت نه صحیح کیږي. دومره بس یاد کړئ چې مستثنا منقطع کلام موجب کی وي لکه جان القوم الا حمارا کلام موجب ده، یا کلام غیر موجبی لکه ما جان القوم الا حمارا مستثنا منقطع با همیشه د پارا منصوب ای. بس نور پکې ګوتې موا خو مستثنا منقطع منصوب راړه ځکه چې بدلیت پکې نه صحیح کیږي. ځکه چې بدلیت پکې نه صحیح کیږي دا به درته وروسته بیا د څرګند نه کړم. خو فی الحال په ایمان بالغیب راړه ځکه متقي وایي هغې ته یؤمنون بالغیب. طالبان په ډېرو خبرو نه پوهېږي موږ ورته وایو لکه متقي او په غیب باندې ایمان بس دقسې به وي. بیا وروسته به درته وجه معلومه شي چې ولې پکې بدلیت نه صحیح کیږي. نو کله نه کله په بعضې خبرو باندې ایمان بالغیب راړئ. یکدم تپوس مه کوئ. کما مره
لکه مثالونه د هغې تېر شو. او مقدما علی المستثنا منه، یا مستثنا مقدمه په مستثنا منه باندې، نو دغه وخت کې به مستثنا منصوبه وي. لکه ما جاءني زیدن احد، ما جاءني الا زیدن احد، نو دا الا زیدن کې زیدن مستثنا ده او احد مستثنا منه ده، او مستثنا په مستثنا منه باندې مقدمه شوه، نو دلته به منصوبه وي. دلته به ځکه دلته بدلیت نه ده صحیح، دلته بدلیت نه ده صحیح چې ته زیدن مرفوع کې او بدل کې د احدن نه، ځکه چې بدل په مبدل منه نه مقدم کېږي، بدل د توابعو نه ده، توابعو درجه ده مضمونه پس، نو دلته بدلیت نه صحیح کېږي. که بدلیت صحیح کېده نو بیا خو موږ زیدن ویلی وی، ځکه چې اعراب د بدل اعراب د مبدل منه وي، نو احدن که ته مبدل منه کې نو خو مرفوع دی، نو بیا زیدن هم بدل کړی، که دلته بدلیت صحیح کېږي نه، ځکه چې تقدیم د بدل په مبدل منه باندې مستثنا په درجه ثالثه کې مشابه شو، او خلا او ادا فعل هم راځي، خلا او ادا حرف جر هم راځي. او دی درته وایي عند الاکثر، منځ د اکثرو نحاتو باندې چې د خلا او د ادا نه پس مستثنا که د مجروره که نو هم جایز دي، ځکه چې دا حرف جر هم راځي. نو اکثر یې ځکه وایي ځکه بعضې علما د خلا او د ادا نه پس مستثنا مجروره مني. و بعد ما خلا و ما عدا، او پس د ما خلانا او د ما عدانا او د لیس او د لا یکونونا، د دې نه وروستو چې مستثنا راشي نو هغه به منصوبه وي، ځکه دا تمام افعال دي، دا تمام افعال دي. او لیسه خو خبر منصوب غواړي، او دارنګې لا یکون هم خبر منصوب غواړي. په لیسه کې به هغه مستثنا د خبر د لیسه په درجه کې وي، او په لا یکون کې به مستثنا په درجه د خبر د کانه کې وي. نو خبر د لیسه او خبر د کانه دواړه څه وي؟ منصوب وي. د ټولو مثالونه درته راړي، لکه جاءني القوم خلا زیدا، جاءني القوم عدا زیدا، جاءني القوم ما خلا زیدا، جاءني القوم ما عدا زیدا، جاءني القوم ليس زيدا، او جاءني القوم لا يكون فيهم زيدا، لا يكون فيهم. نو دی وی لکه جاءني القوم خلا زيدا الخ سمنا الى آخره. طالبه دی دا نحو طالبي، نو د یو مثال نور مثالونه بیا ته جوړ کا. یو مثال خو مې درته راوړو چې جاءني القوم خلا زيدا، نو نور په دې باندې قیاس کا، باب د قیاس خو دې ویلی دی، قیاس کن لګلستان من بهار مرا، زما دې باغ ته وګوره څنګه ګلونه دي پکې. دا لا د سپرلي د معنا نه ده چې سپرلی راشي د ما دا باغ بلا څنګه وي. اوس خو د جیټ هاړ میاشته سخته ګرمي ده، یو طالب خپل باغ ته زما دې باغ ته وګوره څنګه رنګارنګ ګلونه دي پکې، او دا چې لا سپرلی راشي نو بیا به څنګه وي. نو قیاس کن لګلستان من بهار مرا، نو په دې خلا باندې نورم قیاس کته دی دا ته نحو طالبي مثالونه د ځان نه جوړولی شي، روټۍ ته کوکو نه وی بلکې هوښیار شوی. کان منصوبا په دغه ټولو کې به منصوبي، او دا د نصب اعراب په ټولو باندې مقدم کړلو، ځکه چې بحث زمونږ په منصوباتو کې دی. نو چې کوم شی په پوخ کاڼي منصوبي هغه درته د ټولو نه مخکې چې کوم نه راوړلو. د درېو واړو رنبنو کې نصب خو دې وجې نه دی مخکینو کې چې متصله وي او پس اعلان راغلی په کلام موجب کې، دا یو قسم و. دویم قسم دا و چې مستثنا منقطع وي. دریم قسم دا و چې مستثنا په مستثنا منو باندې مقدمه وي. نو په دې درېو واړو ځایونو کې خو به ځکه منصوبه وي چې مستثنا د مفعول سره مشابه شوه فی وقوعه فی الدرجة الثالثة، په درجه ثالثه کې راغلی دی. د هغې درېو واړو کې خو به ځکه منصوبه وي. او د خلا او ادا وغیره کې به ده کوي چې دا مفعول غواړي، او دا مفعول هم راځي. او د لیس او د لا یکونو نه پس به ده کوي چې د لیس خبر او د لا یکونو خبر منصوبي. دا خبره ختمه شوه. یو اعراب مونږ وویلو چې هغه اعراب د نصب دی. وان کان بعد الا، او که دا مستثنا راغلی پس تا الا نه، الا یې ځکه وایي چې د غیرو او د سوا نه پس که راغلی دا خو به مجرور وي. او فی کلام غیر موجب، او دا د الا چې وي نو چې پس ته خلا او د ادا نه هم نه وي، او پس ته ما خلا او د ما ادا هم نه وي، ځکه هلته به لازما منصوب وي.
लेकिन कलाम गैर मूजबी कलाम से भी मखने कलाम में मूजब हो मा जाअनिल कौमु इल्ला ज़ैदन या मा जाअनिल कौमु इल्ला ज़ैदुन। जो कदीर सूरत की वल वहुवा कुल्लु कलाम अलका गैर मूजब सुता हुई तालिब भी मूजब रहता हुई नदी मूजब तारीफ को नहीं गैर मूजब नदी मूजब हो गैर मूजब से जन्म मकतन बुसुके वो बदले कलाम मूजब सुता हुई मूजब उसम गैर मूजब तालिब हो सकेगा खैर वाला गैर मूजब तारीफ बताता हूँ कमा वैसे गैर मूजब तारीफ तो कई जन्म मूजब पे कयास का कलाम गैर मूजब सुता हुई वही वह हुआ कुल्लु कलाम यकून फीही नहयुन नफयुन व नहयुन व इस्तिफामुन भी गैर मूजब मूजब मुझका मालूम शो मूजब आगे तो जन पके नहीं हुई न पके नफी हुई न पके इस्तिफामी और बल शर्दार चवल मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूरुन कि मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हुई महज़ूफ़ नहीं हुई यजूज़ु फीहिल वजहानी यह पढ़े के द्वारा वजह जायज़गी अन्नस्बु वल बदलु नस्ब पके जायज़ दे जगह पता लगे सालिसा के वाक़े है और बदल पके जायज़ दे अम्मा क़ब्लहा लकमा जाअनी अहदुन इल्ला ज़ैदन मा जाअनी कलाम गैर मूजब जगह वहां पकड़ा गले मां पकड़ा गले मा जाअनी और कलाम नफीरा कलाम सिरे नफीरा और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर रचा अहदुन दे युदा ज़ैदन मंसूब का बिनाबर इस्तिस्ना जगह चिदा पदर जय साले सकेशवा जुदा मफूल सर मुशाबिशवा व इल्ला ज़ैदुन दा तरकीब हम देखे जाएगा कलाम गैर मूजब की नसब और रफा द्वारा जायज़गी व इल्ला ज़ैदुन जगह चिदे मुंगा मरफू को अला सबील बदलियत अला सबील बदलियत दा ज़ैदुन दा अहदुन न बदल ले और बदल पर हुक्म दा तकरीर दा आमिल की भी जो तकदीर दे बारदारंगे शो इल्ला जाअनी ज़ैदुन इल्ला जाअनी ज़ैदुन मा जाअनी अहदुन सुकुम नूरा गले इल्ला जाअनी ज़ैदुन मगर ज़ैद रागले जो दे ज़ैद के द्वारा एराब दी एराब दा नसब बिना बर मुस्तस्ना एराब दा नसब बिना बर मुस्तस्ना वे कसे दर्जे साले सके तो मफूल भी सर मुनासिब शो और इल्ला ज़ैदुन अला सबील बदलियत दा इल्ला ज़ैदुन के रफा अला सबील बदलियत था जगह एराब दा बदल बेआईनी ही पशान दा एराब दा मुबदल बिन हुई एराब दा बदल पशान दा एराब जगह के बदल दा तवाबे होना दे और तवाबे खमसदी पिंदो तवाबी दी पिंदो तवाबी पी जानी अब्दुल क़ादिर ने संतनुदा पर कायद मकाम है कुल्लु मन यकूनु फी हाज़ल जानिब फहुवा खलीफतुन लि अब्दुल क़हार वहुवा ज़हब इला इस्लामाबाद का चले तवाबीरा का बयान का पिंदो बयान का बदल आखिर बयान ये तो तालिब वही अरे तो चारा सबक दर तकीर तकीर को पीना तवाबी ना तमरतो वसफ मरतो ताकीद हमने ताकीद बे लफ्जी व मानवी दे और दारंगे बदल ले दारंगे अतफ बे हरफिन दे और फिर बयान दे या तीन तवाबी दी जो तवाबी अराब ज्यादा मतबूआत तो पशानी जो तवाबी अराब सूरत के द्वारा तकदीर जैसू इल्ला ज़ैदन मंसूब का बिना बर इस्तिस्ना और इल्ला ज़ैदुन मरफू का अला सबील बदल तो मा जाअनी अहदुन इल्ला ज़ैदुन माना दा सोचे इल्ला जाअनी ज़ैदुन जगह से बदल पर हुक्म द तकरीर द आमिल की बदल तब गोया आमिल ब्यारा बासी पर तकदीर की लेकिन बदलियत बड़े मुख्तार है परी की कदर रचा तालिब तपूसु को चल का नसब हम जायज दे और बदल हम जायज दे लेकिन दारा तो हुआ है कि गौरा तक कम दे तालिब कम से गौरा दे जो बदलियत से कम दे ना गौरा दे बदलियत अगर से कम दे ना गौरा दे वली लेकिन द्वारो एराब यो शान शो द मुस्तस्ना में द मुस्तस्ना एराब अगर से कम दे यो शान शो और बल बदल मकसूद फिल कलामी बदल और मुस्तस्ना को फुला जिदा मफूल सरे मुशाबे के नो कलाम के चे मुस्तस्ना मकसूदी भी अगर दिया तो दवी दागन चे फुले गड़ी व इन काना मुफर्रगन
او که مستثنا مفرغه وا مستثنا مفرغ هغه ته وایي چې مستثنا منه په کلام کې نه وي ذکر مستثنا منه په کلام کې نو عامل مستثنا ته فارغه دی مخکې مستثنا منه سره تعلق اوس مستثنا منه لري شوه نو دی وجه نه تعلق د مستثنا سره بالذات شنو هغې کې به عمل کوي مستثنا مفرغ هغې ته وایي چې عامل ورته فارغه شوی دی بأن يكون بعد إلا كذا راغلي فاستعلانه في كلام غير موجب او والمستثنى منه غير مذكور چې مستثنى منه ذکر نبي نو كان اعرابه بحسب العوامل نبي باعراب مطابق د عوامل وي كامل د رفع نو مرفوع وي كامل د نصب نو منصوب وي او كامل د جري اسمه دی وجه مستثنى کې څنګه درې اعراب راتلل نو د تمیز نرسو کو تمیز کې دوه اعراب راتلل او حال کې یو نه د نر بچی هغه نر منصوبو منافقت پکې نور څه نه پېژنم تمیز کې کله نه کله جرم راشي او د مستثنا خوړو خبرې مو کو دې کې معنی وګوره درې واړه اعراب راځي نو دی وایي چې په دې صورت کې به درې اعراب وي بحسب العوامل رفعا ونصبا وجرا رفعا ونصبا وجرا کامل د رفع مرفوع کا کامل د نصب منصوب کو کامل د جر تقول تبوه ما جاءني الا زيد ما جاءني كلام غير موجب ده مستثنى منه كم ده ندى ذكر ندى الا زيد مرفوع ده ما جاءني الا زيد ده مرفوع ذکر جاء ده پارا معمول پلفظ کے نظر آگلے نو پا زیدن مانی مور داخل کچھ دا خیر ده مڑا اخون تا خود پایوی کدا خریوی و کدا سپایوی نو که مستثنى منه در مستثنى که عملو کاغوی دا خیر ده ادیب گدارو کو او دارنگ ما رأيت الا زیدن دا ما رأيتم مستثنى منه ندا ذکر جو زیدن مورتا مخامخ کو او ما مررت الا بزید ما مررت الا اصل ده ما مررت باحد ما مررت باحد اغنى ده مذکور نو الا بزید مکو دا خبره ختم شوا دا خبره ما په خیال دومره کافی ده په ډېرو لیوني خوشحالیږي او دومره سبق تاسو ته ډېر